بچی رو غوښتو چې د زنکدن حالت شي. بچی ته وی بچیا ما خو د بیبي عائشې رضی الله تعالی عنها نه اجازت غوښته و چې مال د امام الانبیاء سره یو ځای دفن لځای راکړي چې د نبی علیہ السلام سره یو ځای دفن شمه. ما خو اجازت غوښته او مال اجازت راکړې و خو چې بیا هم زما نه روح وخیږي او ما دفن کوي نو زما لاش په بار کېدی او بیا بدن د ورشي. بیبي عائشې رضی الله تعالی عنها نه بیا تپوس کی چې اجازت کوي. بار یو لاش دی، نه امیر المؤمنین دی نه عمر دی، ځکه چې روح پکې نشته دی، یو لاش دی د مړي. اجازت ورکوي چې دند دفن شي، بیا به اجازت وغواړي. او چې د زنکدن حالت شو نو خپل بچی ته وی بچیا زما دا سر رواله په دې خاورو کېده چې دا سر مې په دې خاورو پروتي په 22 لاک مربع میل حکومت کړی دی. او علما وایي چې کله به علاقه فتح کړله نو ړومبی به یې پکې جومات جوړو، ړومبی به یې پکې مسجد جوړو. چې علاقه به یې فتح کړله جنډه به یې پې ولګوله نو ړومبی به یې پکې جومات جوړ کړو. دا علاقه مې فتح کړه او 22 لاک مربع میل حکومت کوي. چې وفات کېږي بچی ته وایي دا سر مې په خاورو کېده. بچی ورته وایي دا ولې وی دا سر مې په خاورو کېده وه چې دا روح را نوځي او دا سر مې په دې خاورو کې ککړ شي، لک د خاورو څخه شي چې د الله را باندې رحم وکړي، الله را باندې ترس وکړي. زه د ترس محتاج یم، زه الله له مخې ته ورځم اوس. نو چې دا سر مې په خاورو کې پروت او دې حالت کې رانه روح اوځي چې رب العالمین را باندې ترس وکړي، چې الله را سره د کرم معامله وکړي، چې الله را سره د ترس معامله وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صحابه ته وی د هر پیغمبر په ځمکه کې 2 ملګري وي او زما په ځمکه کې 2 ملګري، یو عمر فاروق یو ابوبکر صدیق. دا د زما د ځمکې ملګري، دا زما د ژوند ملګري دي. نن ورسره حق دواړه یو ځای دفن دي. نو د اسلامی کال دا فایده وي چې سړی اسلامی کال باندې خپل حساب کوي. نو پرون د محرم اولنۍ ورځ وه او په دقې 1 محرم عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شهید شو او د دنیا نه تلو. نو سړی ته مخې ته د صحابو حالات هم راځي، د صحابو قربانۍ هم راځي، د صحابو د ژوند نم خبرېږي. او بیا انشاءالله چې دې کې د محرم هغه روژه نیول دي د 10 محرم، انشاءالله په هغې به که خیرې بیا تفصیلي بیا انشاءالله بحث کو چې نور څه په دې میاشت کې کم کارونه د کولو دي. انشاءالله په هغې به بیا بحث کو. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي.